بسم الله الرحمن الرحيم ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورة مائدہ سپارہ آیات نمبر 117 لدينا مخي الله جل شانه مخي آیاتونو کې الله پاک د حضرت عیسی علیه السلام نه تپوس کړی دی چې آیا د عیسایانو د تا ویلو چې زما د مور د مریم بیبي عبادت کوي عیسی علیه السلام باندې دومره یره راشي چې اورپیږي او بیا وروسته عیسی علیه السلام د دې ټولو خبرونه د براءت اعلان کی چې الله پاکه ما دې ته نو ویلې تر کومه چې زه په دې کې موجود وم نو د دې نگرانی ما کوله او دې په هغه وخت کې نه ما ته خدای وی نه زما مور ته خدای وی خو چې کله تاسو اسمان ته اوچت کړم او یا دې وفات کړم نو دا غین ورستو بیا ته د دې نگهبان وي ته د دې باندې چې کوم دې شاهد وي ته به گواه وي او ستا په نگرانی کې دا غین پس ماته بیا هیڅ پته نشته مخکې الله جل شانه د عیسی علیه السلام نه تپوس کې بیګا مونږ ویلو دوباره وایو واذ قال الله یا عیسی ابن مریم هر کله چې او فرمایي الله پاک چې ای عیسی ابن مریم علیه السلام انت قلت للناس آیا تا ویلو خلقو ته اتخذوني چې زما عبادت کوي اتخذوني چې اونې سي تاسو مال را و امي او زما مور لرا الہین په دوو خدایانو باندې یعنی تا دی خلقو ته ویلو چې عیسی علیه السلام ته د عیسی علیه السلام مور ته خدای وای تا په خدای باندې اونې سي من دون الله سوا د الله نه قال نو عیسی علیه السلام با او یریږي ډیر په یره کې به جواب ورکړي چې سبحانك پاکی د تعالی د هر قسم شریک نه ته د هر قسم شریک د ذاتی صفاتی او فعلی هر قسم شریک نه الله پاک ته پاکی ما یکون لی ندی جیز مالرا ندی مناسب مالرا ان اقول دا جز ما ها خبره ليس لي بحق چې نشته دا خبر زما د پاره حق دا خبر زما د پاره مناسب او جایز نه ده چې دا کوم خبر زما د پاره حق نوي ان كنت قلته دلته کې دلیل ورګي عیسی علیه السلام چې ان كنت قلته کو چرې ما دا خبره کړې وي نو فقد علمته نو په تحقیق سره تا ته بداغي علم وي یعنی الله پاک دا خبره ما کړې نو استاد علم نه هیڅ چیز چې کوم دی ما ورا نشته دی استاد علم نه هیڅ چیز چې کوم دی بچ نشته هر یو چیز تا په علم کې دی نو کو چرې ما دا خبره کړې نو فقد علمته نو په تحقیق سره تا ته خامخا داغه پته وي تعلم الله فرمایي تعلم عیسی علیه السلام فرمایي چې تعلم ته پوهیږي ما په هغه سباندې فی نفسي چې زما په زړه کې دي نو ستانه هغه خبرې پټې نه دي چې کومې زما په زړه کې دي نو چې ما په دې جو باندې خلکو ته ویلي نو دغه په طریقې اولا ستانه پټې نه دي خامخا به ته ښکاري وي چې په زړونو په رازونو باندې ته خبردار یې زما په زړه کې کومې خبرې په هغې ته خبردارې په هغې باندې پوهه یې نو چې ما په دې خوله باندې د خپلو امتیانو ته کومې خبرې کړي دي نو خو به خامخا ستا په علم کې وي نو چې ستا په علم کې نشته دی نو دې معنی ده چې ما دا خبرې نه دي کړي تعلم ته پوهیږي تا ته علم دی ما په هغه څه باندې فی نفسي چې زما په زړه کې دي ولا اعلم او دې کې حضرت عیسی علیه السلام خپل عاجزي بیاني چې ولا اعلم ما ته هیڅ علم نشته دی ولا اعلم
او ما ته علم نشته دی د نور مخلوق په شان دی ولا اعلم او ما ته هم د نور مخلوق په شان دی علم نشته دی ما د هغه سو فی نفسک چې ستا په علم کې دی سوا د هغې خبرونه چې کوم تا ما ته د وحي په ذریعه باندې ښودلي وي نور زم د نور مخلوق په شان دی ما څنګه چې هغې ته ستا د علم پته نشته دقه شان ما ته د هغې خبرو پته نشته دی چې کومې ستا په علم کې دي او چې کومې تا راته ښودلي دي هغه جدا خبره ده ولا اعلم او ما د علم نشته ما د هغې خبرو د هغه څیزونو فی نفسک چې ستا په علم کې دي انک انت علام الغیوب او بېشکه هم ته ډېر پوهی په پټو خبرو باندې په پټو رازونو او پټو څیزونو باندې ته پوهی ما قلت لهم ما ندی ویلی دوی ته ما قلت لهم ما ندی ویلی دوی ته الا ما امرتنی الا ما مگر هغه خبرې امرتنی چې دا حکم کړی دی ما ته به په هغې باندې یعنی ما د دې خبرو نه سوا نه دی ویلی مگر هغه خبرې مې ویلي دي چې کوم تا ما ته حکم کړی دی او هغه حکم الله څه کړی دی هغه الله پاک ته وایي چې الله پاک تا دا حکم کړی دی چې ان اعبدوا الله دا چې تاسو عبادت کوئ د الله ربي چې زما رب د عیسی علیه السلام وي وربکم او ستاسو رب دی نو دا خو تا ما ته حکم کړی او دقې مې ورته ویلي دي د دې نه علاوه ما ورته نورې خبرې نه دي کړې عیسایانو ته ان اعبدوا الله دا چې تاسو عبادت کوئ د الله ربي چې زما رب دی وربکم او ستاسو رب دی وکنت علیهم شهیدا او وم زه په دوی باندې خبردار عیسی علیه السلام الله ته عرض کړي چې وکنت علیهم شهیدا او وم زه په دوی باندې خبردار ما دمت فیهم تر کومې چې زه وم په دوی کې تر کومې چې زه په دوی کې وم زه په دې خبره باندې خبردار وم چې دي نه ما ته خدای ویل دي نه حضرت مریم بیبي ته خدای ویل دي او نه جبرئیل علیه السلام ته خدای ویل دي بلکې صرف ستا وحدانیت یې بیان کړی دی او ستا تیج کم دی واحد لا شریک منلی تر کومې چې زه په دې کې موجود وم فلما توفیتنی پس هر کله چې تاسو وفات کړم تاسو اوچت کړم په ډومبي ځل اسمان طرف ته او په دویم ځل د اسمان نه د کله قرب قیامت کې راکوز کړم او زما د لاسه دجال قتل کو ختم دی کو د هغې نه وروسته بیا زه وفات کړم نو په ډومبي ځل دې مو اوچت کړم اسمان طرف ته ژوندې او دویم ځل بیا وفات کم د قرب قیامت نه وروسته دې ځای نه قادیانیان استدلال کی چې فلما توفیتنی پس هر کله چې تاسو وفات کړم نو عیسی علیه السلام وفات شوی دی قادیانیانو عقیده دا ده هغې وی عیسی علیه السلام وفات شوی دی یو عالم ورسره مناظره و نو هغه ورته وی چې عیسی علیه السلام ژوندی دی الله اوچت کړی دی قادیاني ورته وی نه وي هغه وفات شوی دی نو هغه ورته وی هغه اسمانونو کې دی عالم ورته وی نه قادیاني ورته وی چې زه خو اوس اسمان نه رالم اسمان ته تللی وم او هلته کې ما ټول اسمانونه لټ پلټ کړو عیسی علیه السلام موجود نو عالم ورته وی زه ستا نه وروسته وختم عیسی علیه السلام په کرسۍ باندې ناست و نو ما ورته وی چې جي موږ دلته یو کس رالېږلی و قادیاني ته یې ونه لیدلی نو ما د عیسی علیه السلام وفرمیل چې تاسو ډون غوندې رالېږلو دلته ګرځېدو را ګرځېدو خو ما ته خیال نه و زه یې ونه لیدلم نو هغه چپ شو نو قادیانیانو عقیده دا ده چې عیسی علیه السلام وفات شوی دی نو هغې د دې آیات نه استدلال کوي چې الله فرمایي چې فلما توفیتنی پس هر کله چې تاسو وفات کړم نو د دې جواب دا دی چې دا خبرې خو به ټولې الله په قیامت کې کوي دا خو په قیامت کې تپوس کوي د عیسی علیه السلام نه او دا بیان د قیامت چې قیامت کې به عیسی علیه السلام ورته وایي چې الله پاک تاسو په ډومبي ځل اسمان طرف ته اوچت کړم په دویم ځل چې کله د اسمان نه دې راکوز کړم دجال قتلولو پسې د هغې نه پس بیا دوباره وفات کړم نو په دغه دواړو صورتونو کې چې کله زه په دې کې موجود وم نو تر هغه وخته پورې دي نه ما ته خدای ویل دي نه زما مور ته خدای ویل په دې جواب باندې پوه شوې فلما توفیتنی دواړه ته مراد دي رفع الی السما اسمان طرف ته اوچتېدل او حقیقي مرګ دواړه ته مراد دي خدا بیان به الله جل شانه د عیسی علیه السلام نه په قیامت کې اخلي او دا خبرې په قیامت کې کېږي نو قیامت کې به الریډي عیسی علیه السلام وفات شوي وي نو اعتراض پاتې نه شو فلما توفیتنی پس هر کله چې تاسو وفات کړم كنت انت الرقیب نو هم تو خبردار وي علیهم په دوی باندې هم ته نگهبان وي خبردار وي علیهم په دوی باندې وانت او هم تو علی کل شیء شهید په هر چیز باندې حاضر ناظر یې یعنی ته په هر چیز باندې حاضر ناظر یې او زه خو بنده ما سره خدا اختیار نشته تر کومه چې پکې زه موجود ما نو تر هغه چې کوم دی گواهی زور کوم چې دی شرک نه دی کړی او چې کله زه اوچت شوی ما ته اسمان طرف ته اوچت کړم یا دی وفات کړم دا هغې نه وروسته چې دی ارس کړي دي خو زه د هغې ذمہ دار نه یم ان تعذبهم
کو چرته عذاب ورکوي دوی ته فانهم نو بشک دوی عبادک ستا بندگان دي وان تغفر لهم او کو چرته بخنه کوي دوی ته نو فانك انت العزيز الحكيم نو بشک هم تو غالب یو خوند حکمت. دا آیت پر رسول الله صلی الله علیه وسلم بار بار وی ټول شپه به وی یو شپه ټول شپه دا آیات وی ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. خپل امت لپاره دعاګانې غوښتل یو بیر د بقی مقبره ته د شپې تللی دی او حضرت علی رضی الله عنه حضرت عائشه رضی الله عنها حضرت فاطمه رضی الله عنها دی ور پسې ګرځي خو د نبی علیه الصلاۃ والسلام یو دا خصوصیت چې په کومه لار باندې بیاړو د نبی علیه السلام نبی یو خاص قسم خوشبوئی تلله نو خلکو ته پته لګیده چې په دې لار نبی علیه السلام تل دی دوی د شپې لاړل د بقی مقبره ته دغه عطر په دې خوشبوئی پسې تلل نو په دغه خوشبوئی باندې د نبی علیه السلام زه معلوم کو چې د بقی مقبره کې د شپې ناست او دعاګانې کوي او دا آیات ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. الله کو ته دی د عذاب ورکوي نو ستا بندگان دي او الله کو ته بخنه کوي نو بهشکه ته غالب یا خوند حکمت. د الله پیغمبر تاسو کې څه تکلیف ورته چې راغلی ما ته دا شپه معلومه شو چې په دې شپه کې زما د امت مغفرت کیږي د دې وجه نه دیش دلته کې رااله د شب برات شپه وا دلته رااله چې په خوشي ځای کې خپل رب ته وجاړم او د خپل رب نه د خپل امتیانو د پاره دعاګانې وغواړم. نو دا ان تعذبهم فانهم عبادك او ته چیرې عذاب ورکوي دوی ته نو فانهم نو بشک دوی عبادك ستا بندگان دي وان تغفر لهم او ته بخنه کوي دوی ته نو فانك انت العزيز الحكيم نو بشک هم ته غالب یا خوند حکمت. دا به حضرت عیسی علیه السلام په قیامت کې وي. بعض علما وایي چې دا قول او دا خبره د عیسی علیه السلام د دنیا خبرې دي خو جمهور مفسرین وایي چې نه دا د دنیا خبرې نه دي بلکې دا په آخرت کې الله ته فرمایي الله ته عرض کوي چې ان تعذبهم فانهم عبادك الله کو چرته عذاب ورکوي دوی ته نو بهشکه هم ستا بندگان دي عذاب ورته ورکا وان تغفر لهم او کو ته بخنه کوي دوی ته نو فانك انت العزيز الحكيم نو بهشکه هم ته غالب خوند حکمت کو بخنه ورته کوي او کو عذاب ولا ورکوي نو په قیامت کې هو د کافر د لپاره بخنه نشته دي. الله قادر دی چې بخنه او کې خو الله بخنه کوي نه د کافر دا د الله سنت دی او دا د الله فیصله ده د کافر د لپاره په قیامت کې بخنه نشته دي. بیا ولي عیسی علیه السلام وی چې وان تغفر لهم او چرته بخنه کوي وی دا به عیسی علیه السلام د براءت اعلان کوي د براءت اظهار بکوي چې الله تور سره پوه شه زما به سکار نشته دي ان تعذبهم فانهم عبادك او چرته عذاب ورکوي نو ستا بندگان دي او د بل غیر الله عبادت کړي دي نو دا ستا عدل دی او دا ستا چې کوم دی حکمت دی کو دې ته عذاب ورکان بس ستا بندگان دي تو سره پوه شه او کو بخین هم ستا بندگان دي. عیسی علیه السلام د خپل براءت اعلان کړي چې ګور د دې سفارش نه کوم دې سر نین زما اگر چې دي د ډېر محبت ته جماعت خدای ویل دي خدای محبت کار نه ورګي چې کوم د شریعت نه خلاف د محبت لپاره حدود مقرر شوي دي. د نبی علیه السلام سره هم محبت کوي خو محبت په دومره نه کوي چې الله ته نبی علیه السلام ورسه کنه نبی علیه السلام سره ونه محبت کړي د کجوره ونه نبی علیه السلام بو ته ډډواله خطبه به وي نو چې کله دغه راولګېدو ترکاڼو او هغه چې کوم دی نبی علیه السلام له منبر جوړ کړو نو نبی علیه السلام چې هغه ونې نه چې کوم دی راپاسېدو منبر ته ور وختو هغه ونې داسې جړل لکه ماشوم چې جړل بیا نبی علیه السلام ورپاسېدو د خپل ځان سره راجوخته کړل او ورته ته په دې خوشحاله کو ته غواړې نو تا به همیش لپاره الله پاک شنګي او تا کې به دانی کېږي او حاجیان او عمرو والا به راځي ستانه به کجوري خوري او که دا غواړې چې زما سره په جنت کې نو دا به د جنت ونه به شي نو هغې به زه دا غواړم چې جنت کې تاسو سره شم او د جنت ونه شم. نبی علیه السلام ته دعا وکړه نو هغه د کجوري ونه وه د جنت ونه دي. نو هر څیزو سره محبت کړی دی خو د محبت خپل حد دی د حد نه به زیاتی نه چې نبی علیه السلام د الله درجې ته ور ورسوي. نو د عیسی علیه السلام سره په دې د محبت ته وجې به ورته خدای ویلي خو دغه ټیم کې به عیسی علیه السلام وایي چې دا محبتونه خو نه چلېږي د شریعت نه خلاف تلي ان تعذبهم کو چېرته عذاب ورکوي دوی ته نو فانهم عبادک نو بېشکه دوی ستا بندګان دي ستا بندگان دي تا ته حق دي بندگان ستا دي عبادت دي د غیر الله کړی دي وان تغفر لهم او کو ته بخنه کوي دوی ته نو فانك انت العزيز الحكيم نو کو ته دي ته بخنه کوي نو ستا د بخنه به د عاجزۍ د وجنی چې ته به دي باندې کمزوري فانك انت العزيز الحكيم بشک هم ته غالب یې
ته غالب استا د ګریډ نه دی یو ځای کې نشي بچ کېدی ته په هر چا باندې غالب یې حکیم او خاوند د حکمت لګم مستقبل حکمت قال الله او فرمای الله هذا يوم ينفع الصادقين قال الله او فرمای الله هذا چې دا يوم الروز ينفع الصادقين نبب ورکی رشتونو ته صدقهم رشتیا د دوی نن ورځ چې چا رښتیا عمل کړی وي او رښتیا وینا کړی وي په دنیا کې نو هغې ته به د دې دا رښتیا نفع ورکړي د قیامت پر ورځ باندې یعنې عیسی علیه السلام او د عیسی علیه السلام چې کوم رښتوني ملګري دي دغه رنګې نبي علیه السلام د نبي علیه السلام چې کوم رښتوني ملګري دي دغه ټول مسلمانان چا چې رښتیا عمل کړی دی نو هغې ته به نن ورځ الله فرمایي د دې دا رښتیا به ورته نفع ورکړي صدق دا څه ته ویلی شي نو دا د واقع موافق کول ته ویلی شي د واقع مطابق کول دغلته کسان دي او زم څوک روان دي دی پلان کې او پلان کې روان دي نو د رښتیا ووایي خو که د واقع خلاف وي وي هغه دوه کسان دي دوی درې کسان روان دي دی دروغ ووایي نو د واقع مطابق کول ته صدق ویلی شي او د واقع خلاف کول ته دې ته کذب ویلی شي دروغ او د قرآن او د سنت نه دا معلومیږي چې دا عام دی یعنی دا صدق او کذب دا قول ته هم ویلی شي او عمل ته هم ویلی شي قول او عمل دواړو ته ویلی شي قول او عمل په دواړو باندې د صدق او د کذب اطلاق کیږي لکه حدیث مبارک کې نبی علیه السلام فرمایي چې من تحل بما لم يعطى كان كلابس الثوب زور نبی علیه السلام فرمایي چا چې ښایسته کو خپل ځان په یو داسې کالي سره چې هغه ته نه ورکړی شوي یعنې داسې صفاتو دعوی وکړله چې هغه صفتونه په ده کې نه وي وي دا کس داسې دی لکه ده چې د دروغو دوه جامې اغوستي نو دلته کې چې کوم دی د صفاتو دعوی کړی د عمل نو په عمل باندې هم د صدق او د کذب اطلاق کیږي دغه رنګ نبی علیه السلام فرمایي بل حدیث کې چې ان العبد اذا صلى في العلانیه فاحسن بېشکه چې یو بنده مونځ وکړي په ښکاره باندې خو ښکلي مونځ وکړي فاحسن ښکلي مونځ وکړي وصلى في السر او مونځ وکړي په پټه باندې فاحسن په ښکلي طریقې سره نو قال الله تعالی الله فرمایي هذا عبدي حقا زما دا بنده رښتونی دی نو دلته کې قول نه دی ویلی خبره نه ده کړې عمل یې کړی دی خو دې عمل ته ورته الله رښتیا ویل دي صدق یې ورته ویلی دی نو د صدق او د کذب اطلاق په عمل او قول دواړو باندې کېږي نو قال الله نو په دنیا کې چې ښکلي عمل کړی دی ښکلي وینا کړې د رښتیا نو دې ته په دغه ورځ باندې الله نفع ورکوي قال الله فرمایي الله به فرمایي هذا يوم ينفع الصادقين دا ورځ هذا يوم دا ورځ ينفع الصادقين به نفع ورکړي رښتونو ته صدقهم د دوی رښتیا قول او د دوی رښتیا عمل لهم د دوی دپاره جنات داسې باغونه دي تجري چې بهیږي به من تحتها الانهار لاندې د دې نهرونه خالدین فیها ابدا دی به همیشه همیشه په دغې کې وي هغې باغونو نهرونو جنتونو کې به وي رضی الله راضي دی الله پاک عنهم د دوینا وردو او دوی راضي دي عنه د الله نه ذلك الفوز العظیم او دا لویه کامیابی ده دا اعلان به جنتیانو د ټولو نه اخر کې چې هر قسم نعمت ورته ورکړي اخره کې به الله فرمایي زه به جنتیانو په دې اړه کې به دا یې نه الله رانه خفه شو د جنت نه مو باسي نو الله به اخره کې دا اعلان وکړي چې جنتیانو خوشحاله شي زه به همیشه دپاره ستاسو نه خوشحاله یم چېرته به درنه نه خفه کېږم تاسو به زمانه خوشحاله زه به ستاسو نه خوشحاله دا اعلان به الله په آخره کې کوي نو دا ذلك الفوز العظیم دا لویه کامیابی ده د الله دا رضا دا لویه کامیابی ده لله ملک السماوات بېشکه ملک السماوات بادشاهي د اسمانونو والارض د ځمکو وما فیهن او څه چې په دې کې دي دا ټوله د چا ده لله خاص ته الله دپاره ده ملک السماوات بادشاهي د اسمانونو والارض د ځمکو وما فيهن او سجي په دې دواړو کې دي اسمانونو او زموږ دنه چې سدي وهو على كل شيء قدير او الله پاک په هر چیز باندې قادر دی قدرت لرونکی دی اذ قال الله هر کله چې وب فرمایي الله پاک یا عیسی بن مریم ای عیسی زوی د مریم علیه السلام انت قلت للناس آیتا ویریو خلقو ته اتخذوا چې اونیسی چې تاسو اونیسی نیما لرا و امی او زما مور لرا الهین په دو خدایانو سره من دون الله سوا د الله نه عیسی علیه السلام به جواب ورکړي قال او به وی سبحانک پاکی د تعالی را
اے پروردگارا ما يكون لي ندي جيز ما لرا ان اقول دا جيز او ما خبر ليس لي بحق چې نشته دي زما د بار حق ان كنت قلته گجر ما ویلی بدا خبر فقد علمته نو په تحقیق سره تا ته دا غي پته وی دا ته علم وی سبا علم کی بوي تعلم ته پوهیږي ما په هغه سبان فی نفسي چې زما بزلګی دی ولا اعلم زن پوهیږم ما په هغه سبان فی نفسك چې سبا علم کی دی انك انت علام الغيوب بشک هم ته ډیر پوهیږي په پټو خبرو باندې ما قلت لهم ما ندی ویلی دویتا الا ما امرتنی مگر اغا امرتنی مگر اغا خبری می کړی دی امرتنی چې دا حکم کړی دی ما ته به باغې باندې ان اعبد الله چې تاسو عبادت کوئ د الله ربي چې زما رب دی او ربکم او تاسو رب دی یعنی مو دا ویلی دی چې تاسو د الله عبادت کوئ ربي چې زما یې دی عیسی علیه السلام رب دی او ربکم او تاسو رب دی وکنت علیهم شهیدا او ومز بدوی باندې خبردار ما دمت فیهم ترکم جزهم بدوی کې فلما توفیتنی بیا هر کله تاسو وفات کړم تاسو اوچت کړم اسمانونو ته او بیا ورستو دی وفات کړم كنت انت الرقیب نو هم توی خبردار علیهم بدوی باندې وانت على كل شيء شهید او وانت هم تو على كل شيء په هر چیز باندې شهید حاضر ناظر ان تعذبهم گجر د عذاب ورګی دوی ته فانهم عبادك نو بشک هم دوی ستا بندگان دي وان تغفر لهم گجر مغفرت کوي دوی لرا وان تغفر لهم کو تبخنه کوي دوی لرانو فانك انت العزيز الحكيم نو بشکهم تو غالب یو خوند حکمت قال الله او فرمای الله هذا يوم دار وز ينفع الصادقين بنفع ورګی رښتونو ته صدقهم د دوی رښتونی عمل او قول لهم د دوی د بار جنات د سباغونه دي تجری چې بهیږي با من تحتها الانهار لاند د دین نهرونه خالدین فيها دوی به همیشه وي فيها ابدا پدی باغونو کې رضی الله راضی دی الله تعالی عنهم د دوینا وردو او دوی راضی دی عنه دا غنا ذالک الفوز العظیم دا لوی کامیابی دا لله ملک السماوات خاص الله د پاره دی ملک السماوات بس شهید اسمانونو والارض ودزمکو وما فيهن او هغه سو فيهن چې پدی کې دی او هو على كل شيء قدیر او هغه په هر چیز باندې قادر دی وإذ قال الله هرگل جو فرمائی اللہ پاک یا عیسی بن مریم اے عیسی بن مریم انت قلت للناس آیت ویلی خلق دا اتخذونی چونی سے مال را و امی و زمامور لرا الہین پتو خدایان سرا من دون اللہ سواد اللہ نا قال عیسی علیہ السلام بعرض کی سبحانکا پاکی تعالی رہے پروردگارا ما یکون لی ندی جائز ندی مناسب زما دا بارا ان اقول دا جز او امام آغا خبر لیس لی بحق و چنشت دی زما دا بارا حق ان كنت قلته کجر ما دا خبر ویلی وی نو فقد علمته نو بتحقیق سره تا ته دغه علم وی تعلم ما فی نفسی ته پوهیږي په هغه سباندې چې ما بزلګی دي ولا اعلم زنه پوهیږم ما په هغه سباندې فی نفسی کا جستا په علم کې دي انک انت علام الغیوب بشک هم ته ډیر پوهیږي په پټو خبرو باندې ما قلت لهم ما ندی ویلی دوی تا الا ما مگر هغه خبره امرتنی چې دا حکم کړی دی ما ته به باغې باندې ان اعبد الله چې تاسو عبادت کوئ د الله ربي چې زما رب دی او ربکم او تاسو رب دی وکنت علیهم شهیدا او زوم علیهم بدوی باندې شهیدن خبردار ما دمت فیهم ترکم چې زوم بدوی کې ترکم چې موجودم بدوی کې فلما توفیتنی بیا چې هر کله تاسو اوچت کړم اسمانونو طرف ته او یا تاسو وفات کړم كنت انت الرقیب علیهم نو كنت نتوی خبردار علیهم بدوی باندې وانت على كل شيء شهید او تو په هر چیز باندې حاضر ناظر ان تعذبهم گجرد عذاب ور کوي دوی ته فانهم عبادك نو بشک هم دوی ستا بندگان دي وان تغفر لهم گجرد بخنه کوي دوی ته فانك انت العزيز الحكيم نو بشک هم تو غالب یو خوند حکمت قال الله فرمای الله هذا يوم داروز ينفع نفع ورګي الصادقين رشتونو ته صدقهم د دوی رښتیا ویل او د دوی رښتا عمل لهم د دوی د بارا جنات د سباغونه دي تجری بهیږي با من تحتها الانهار لاندې د دین نهرونه خالدین دی به همیشه وي خالدین فیها ابدا دی به همیشه وي په دې باغونو کې رضی الله راضی دی الله تعالی عنهم د دوینا وردو دوی راضی وي عنه دا غنا ذلك الفوز العظیم دا لوی کامیابی دا لله خاص الله د بار دی ملک السماوات والارض بادشاہی د اسمانونو والارض د زمکو وما فيهن او د هغه سو فيهن چې د زمکو اسمانونو کې دي او هو على كل شيء قدیر او الله په هر چیز باندې قادر دی
সুবহানাল্লাহি বিহামদিহি সুবহানাকাল্লাহুম্মা বিহামদিকা নাশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লা আনতা নাস্তাগফিরুকা ওয়া নাতুবু ইলাইক সুবহানা রাব্বিকা রাব্বিল ইজ্জাতি আম্মা ইয়াসিফুন ওয়া সালামুন আলাল মুরসালিন ওয়ালহামদুলিল্লাহি রাব্বিল